هر انسان بدعات په دې دین کې راایستي دي. هر میاش، هر منز، هر دعا، هر طریقه کې د امت مسلمه نن بدعات موجود دي. نن سبا دا یو وباګړه ده، شب براعت. شب براعت 15 شعبان چې ورته وي. امت ټول په دې کې لګیا دی. څوک په دې کې روجي نیسي، څوک پکې زیارت د قبور کوي، مختلف طریقې کوي. اول مسلمانان دې پوه شي چې شب براعت څه ته وي. شب براعت دا لفظ په قرآن او حدیث کې د سره منقول نه دی. د دې پښتو کې معنی ده شپه د بایکاټ، د جدای شپه، او دا د شیعګانو دین دی چې هغوی په دې شپه باندې د امام مهدي په خوشحالۍ کې د هغه د ولادت په سلسله کې د تمام امت مسلمه نه بایکاټ کوي، د صحابو نه بایکاټ کوي، د امت مسلمه نه بایکاټ کوي. دې ته بایکاټ ته وجه نه ورته وایي براعت، شب براعت. نو خلکو دا جوړ کړو چې لیلة القدر او شب براعت یو شی دی، او د قرآن آیت ورته متوجه کړو چې انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. وی د دې نه مراد شب براعت دی. حال دا دی چې دا جاهلانه سوچ دی، د دې نه مراد شب قدر دی، شب براعت ته نه مراد نه دی. اوس په هغې کې عوام څه نه کوي. دا خو د مسلمانانو اتفاق ختمولو دپاره هغوی په دین کې دا بدعات رایستي دي. په شب براعت یعنی 15 شعبان د دې متعلق یو صحیح حدیث هغه نه دی ثابت، نه د نورو میاشتو نه د دې میاشتې څه خصوصیت او فضیلت په صحیح طریقه باندې ثابت دی. په دې میاشت کې خلکو د ځان نه ډېر کارونه رایستي دي، او په دغه ورځ باندې 15 شعبان باندې لکه چې وګورې نو څوک په دغه ورځ باندې روژه نیسي. د شب برات 15 شعبان په شپه او په ورځ باندې روژه نیول دا منګړت روایت دی، هیڅ حقیقت نشته. دا نن څوک وایي د قرآن د نزول ابتدا دا په شب برات کې شو، دا هم درو خبره ده. چا دا درو جوړ کړي دي چې د مرګونو د ژوند فیصلې او د نکاح فیصلې او د ماشومانو د پیدا کېدو او د مړه کېدو فیصلې په شب برات کې کیږي. دا هم بې بنیاده او درو خبره ده. نو څوک دې پسې ونختل چې الله د دنیا والا اسمان ته راځي، دا هم بې بنیاده خبره ده، هیڅ حقیقت نشته، نه په صحیح روایت د شب برات متعلق دا خبره شته. څوک چې کوم دی وی د شب برات په شپه باندې د ټولو خلکو معافي کیږي، دا هم بې بنیاده او درو خبرې دي. څوک چې کوم دی په دې شپه د ایصال ثواب قایل دي، او بعضې خلک ځي قبرونو ته هلته زیارت القبور کوي، دا اهم څیز دی په 15 شعبان یعنی د شب برات باندې. دا ټول ناروا څیزونه دي، ضعیف او منګړت روایات دي، او امت مسلمه په دې کې مبتلا دی. الله دې تمام مسلمانان د دې گمراهو او د بدعاتو نه وساتي. شب برات دا د شیعګانو رسم دی، دا د بریلوي مزاج خلکو رسم دی. اهل سنت د دې قایل نه دي، او څوک چې قایل دي هغه خطا دي، پوه نه دي په دې حقیقت باندې. شب برات شپه د جدای، شپه د بایکاټ. په دې شپه باندې شیعګان د مسلمانانو نه او د صحابو نه د بایکاټ اعلان کوي، ځکه ورته وایي شب برات، شپه د بایکاټ. پاتې شو آیاتونه چې انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین. نو تفسیر ماوردی 5 جلد او دغرنګې تفسیر ابن جریر 11 جلد کې د اکرمه پر روایت باندې دا لفظ دی اکرمه، اکرمه مولا نوی غلطی وی. اکرمه پر روایت باندې چې د دین مراد شب برات دی، دا قول خطا دی. دا د اکرمه د زړه او د خیالات اظهار دی، دا څه حقیقی خبره نه ده. دیوبندی مکتب فکر د پاره هم معرف القرآن حواله کافی ده. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه معرف القرآن وم جلد کې د دې آیت لاندې لیکي لیلۃ مبارکۃ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک شب قدر ہے. د مبارک شپې نه مراد د شب براعت شپه نه ده، د دې نه مراد د شب قدر شپه ده
لیلۃ القدر چې ورته قرآن کې الله وی انا انزلناه فی لیلۃ القدر. قرآن د لیلۃ القدر کې نازل شوی دی، دا په شب برات کې نه دی نازل شوی. قرآن کې دا صفا آیت دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قرآن په رمضان کې نازل شوی دی، په 15 شعبان نه دی نازل شوی. دا د شیعاګانو خود ساخته عقیدی دی چې نن په مسلمان تباہ کو، او روایت پرستی او داسې مهلک مرض دی چې امت مسلمانن په دې کې اخته دی. خو چې روایت ویني بیا د قرآن او د سنت لار د تبندیږي روایت دی. الکه قرآن اصل دین دی، سنت رسول اصل دین دی. روایاتو کې شیعاګانو ډېر لوی خلط ملط کړی دی. یہ خو په دې خوشاله شي چې حدیث کې راغلی دی. الکه اره خبره په قال رسول الله باندې نقل شوی خبره حدیث نه. حدیث خودی ته نه وی چې عن عمرو ابن شعیب عن ابیه عن جده، نو دام حدیث ته. دا حدیثونه نه دي د الله بندگانو، دا د شیعاګانو د رای اظهار دی، خو نن په امت مسلمه دوکه دی. دین د قرآن او سنت، د حدیث دپاره معیار قرآن دی او د رسول الله مبارک سنت دی. آیا صحابه شب برات مناو کړی دی؟ په تعامل صحابه کې د سوګما ته وخی یا چې کوم دی صحابه د شب برات لفظ استعمال کړی دی. شب برات لفظ په قرآن او حدیث کې منقول نه دی. رستو بیا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه وی بعض مفسرین لکه ماوردی او دارنگی ابن جریر چې میرے ته پیش کړل، اکرمہ وغیرہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس آیت میں لیلۃ مبارکۃ سے مراد شب براعت یعنی نصف شعبان 15 شعبان چی کی رات قرار دی ہے، مگر اس رات میں نزول قرآن دوسری تمام نصوص قرآن اور روایات حدیث کے خلاف ہے. قد مبارک شپینا لیلۃ مبارکۃ مراد شب برات شي، نو دا د قرآن د دې آیت سره خلاف راځي چې انا انزلناه فی لیلۃ القدر یا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د دینه دا خلاف راځي. نو د 15 شعبان خبره چې دین لیلۃ مبارکۃ مراد 15 شعبان دی، دا د خلکو فضولی خبرې دي، فضولیات د دې هیڅ حقیقت په قرآن او حدیث کې نشته. او د شب برات متعلق عوامو دا خبره ووره، بېشکه چې ګڼ روایات دي په دې باب کې، خو ټول ضعیف او منګړت دي. دا د شیعاګانو ډکوسلي دي، دا د رسول الله خبرې نه دي. امت مسلمه دې دا خبره ووري چې دا څومره د شب برات باره کې خبرې کېږي، دا خو د شیعاګانو تایید د دې نه کېږي. او هغه روایت چې د شیعاګانو د یو دستور او د یو آیین او د هغې د منهج تایید تی کېږي، هغه د اهل سنت مستدل چلی نشي ګرځېدي. دا د میزان الاعتدال د امام زاهبی رحمه الله علیه، د میزان الاعتدال 5 جلد کې تاسو د اکرمه حالات وګورئ. اکرمه صدا سے مضبوط راوی دیم نه چې د اکرمه اره خبره د مونږ او تاسو ومنو او هغه د زمونږ د پاره دلیل جوړ شي. میزان الاعتدال کې حافظ زاهبی اکرمه باره کې وی کوم چې د ابن عباس صاحب آزاد کرده غلامو دا هغه باره کې وی فقال یحیی کذاب. امام یحیی صاحب وی چې اکرمه چې ونو دا کذابو دروغجنو. او دارنگ عن عبد الله بن الحارث قال دخلت على علي بن عبيد الله فإذا اكرمه في وساق عند باب الحش فقلت له ألا تتق الله فقال إن هذا الخبيث يكذب على أبي. ودا اکرمه زما په پلار باندې دروغ وي. دا خو کذاب راوی دی اکرمه. ولی مسلمانان د دې کذاب راوی په وجه باندې د قرآن تفسیر معارض قرآن ګرځي چې د لیلۃ مبارکۃ مراد لیلۃ القدر دی، او د اکرمه د وجه نه مسلمانان څه ګرځي؟ هغې وایي د دې نه مراد شب برات دی. دا یو لویه غلطي ده چې مسلمانانو کې راغلې ده. ای خلکو، په 15 شعبان باندې روجي نیول دا منګړتې خبرې دي. په دې قبرونو ته تلل، په دې باندې خوشحالۍ مناول، په دې باندې سړکونه بندول، په دې باندې چې کوم دی حلواګانې تقسیمول، دا ټول د شیعاګانو خلکو کارونه دي. اهل سنت د دې نه بری دي او علماو په دې باندې ډېر کار کړی دی. لکه چې وکتی شي
نو دې باره کې چې څومره روایات دي تمنا عمادی صاحب هم په خټکونه کړي دي خو حبیب الرحمن صدیقی کاندهلوی صاحب آپ مستقل غټ کتاب لیکلی دی په شب برات باندې مسلمانانو لا هغه قتل پکار دی چې دغه روایاتو څومره اپریشن هغې کې شوی دی ښه کتابونه په علماو لیکلي دي لکه د امام ترتوشي صاحب الحوادث والبدع المنار المنیب فی الاحادیث الصحیح والضعیف د علامہ ابن قیم رحمه الله علیه فتاوی الدین الخالص کې شیخ امین الله الفشاوری صاحب په اول جلد 145 صفحه کې هم دغه روایاتو تردید کړی دی موضوعات الکبرى د مولا علی قاری رحم الله علیه الفوائد المجموعه د امام شوکانی رحم الله علیه د خلکو دغه روایاتو خو تردید کړی دی چې دا روایات شیعاګانو جوړ کړي دي او اهل سنت علما په دوکه کړي دي په خطای سره اغینه دا روایات نقل شوی دي کني د دې هیڅ ثبوت نشته مفتی دی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه 7 مسائل کې هم په دې باندې بحث کړی دی دا غینم دا معلومیږي چې دا روایت ټول موضوعي او منګړت دي لہذا په 15 شعبان باندې روزه نیول یا عرسونه کول یا زیارتونو تتلل یا چې کوم دی دا ویل چې په دې کې د ارواحو تقسیم کیږي اعمال نامې برزي دا ټول منګړت خبرې دي د لیلۃ القدر متعلق خبره خلکو شب برات ته ورکړي